عمر رضی الله تعالی عنہ د پلار نوم چې کوم دی خطاب دی، عمر ابن الخطاب، او دا هغه صحابي دی چې د متعلق حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کان اسلامه فتحا، د عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راولل، اسلام قبلول، دا د اسلام کامیابی او فتح وا. او وکانت هجرته نصرتا، او بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ د دین په خاطر باندې د الله په حکم سره هجرت کول، دا بیا چې کوم دی د دین اسلام نصرت او مدد، چې څومره هجرت کړي عمر رضی الله تعالی عنہ نو دومره الله رب العزت دین ته نصرت کامیابی ورکړي د په لاس باندې. وکانت امامته رحمت، او د عمر رضی الله تعالی عنہ امامت، خلافت، بادشاہی، دا چې کوم دی د امت لپاره سو رحمت. نو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عمر رضی الله تعالی عنہ په شان کې دا درې کلمې ویلي چې د عمر رضی الله تعالی عنہ اسلام راوړل دا د اسلام کامیابی و، داغه هجرت کول دا نصرت، او د عمر رضی الله تعالی عنہ خلافت او امارت چې کوم دی دا سو، دا چې کوم دی رحمت. نو عزتمند دا هغه عمر رضی الله تعالی عنہ دی چې مجوسی د لاسه شهید شو. هغه عمر